أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سورة انفال والآیتون دی صدقات متعلق دی آیتون کی اللہ تعالی ارشاد فرمایل ده ایمان ولا خلق بسا و خلق دی سکلا دو په مخ کې دی الله ذکر وشي دو بیا زړونه ویریږي او د بنې څومره دی الله ایتونه تلاوت شي د سره ایمان ول نورانیت زیاتیږي په الله توکل کوي او د شي تخلق دی چې مونږ کوي مې او کوم شي مونږ کړی دی هغه نه خرج کوي نه یقیني معنی کې امدا خلق مؤمنون دي نه د صحابه مبارکي اولئک هم المؤمنون حقا دوی د پاره د الله په نسبت ډېری غاټي غاټي او شتي درجه دي او مغفرت او بهترین رزق ده د جنت ولا بل ذکر الله رب کریم فرمای سورہ انفال کی وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون کوم شین تاسو خرج کوئ دی الله په لارې کې نیکو کارونو کې خرج کوئ او دی خېګړی ول سیانو کې خرج کوئ دی هغه ولا بدله به تاسو پورا دیر کولای شي تاسو نه په ثواب کې هیڅ کمای نشي کول پورا شون به تاسو ته مليږي څومره مسوبي ناغه پورا دیر کولای شي کې د شي زیاتی ته دیر کړل شي بل ذکر الله فرمای سورہ ابراهیم کې آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال چې د ما مسلمانانو بندگانو ته ارشاد فرمایي پیغمبره کوم مؤمنون دي بندگان دي خالص هغه ته داوای چې مونږ کوي مې کوم شین مو تیر کړی دي مونږه عادي خرج کوي په جواته باندې او په پټه باندې دوړ سرتونه کې خرج کوي دا غیر جن مخ کې د شان خرج کې سکه راشي هغه ټیم کې نه دوستی پکاريږي او نو ورګي خرید او فروخت پکاري شان په کې سړای واخلي هیڅ شور کې خرج کې د شي هیڅ قسمه شی په پایدی باندې نه رسی ان اخرت د پر ځون ته ش جمع کوي بینک بیلانس ځون ته جوړ کې اخرت ولا شخیر دې نه کوي موي او خالی اکاونټ مونږ نه یلته به نه کوي نه کنه خالی اکاونټ نه څه پیدا نه جوړیږي ځکه تل کې بیا اکاونټ ځون ته نشي ډکواله هیڅ قسمه طریقه نه جوړیږي سونه نه کوي واخلي ځکه چې کې دوستي په کار نه راځي نه پر دې خلک وسړي څه په کار شي دوستو نه پکاريږي ورور نه پکاريږي دې نه خړر ځون ته اکاونټ ډاک کوي دي نه کوي نه حضرت جابر رضی الله عنه دی په باری کې فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطبه یې تقریر کو به فرمایل شي خلکو دی مړکیدو نه مخ کې توبه وبسه د سینې سمارک در باندې روشي تاسو توبه به پوتی وي ځکه چې ځنکادان کې به توبه نه قبليږي او د دنیا مشغولیات ډیر زیات دي هغه نه مخ کې نیک اعمال وکیده سینه چې د ډیرو مشغلو په واجب نه تاسو سره به ټیم نشي ملو او خپل رب سره تعلق مضبوط کړئ دی الله یادګیرن ډیره کوي او په پټه جواته باندې صدقې ډېرې کوي ځکه سندي په واجب باندې تاسو ته رزق ډېر کولای شي تاسو صدقې کوي او د تاسو په مدد کیږي او د تاسو کوم شکست حالي ده او کوم زبو حالي کې تاسو واقعي کنا یا ور کیوي به دا د خدای په به ختمي نه زبو حالي شکست حالي د شنه تاسو بچ کیږي بل ذکر الله رب کریم فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون سوره حج آیت تا چې هغه کسانو ته خوشخبری ورکا سات تواضع کوي عجزي کوي الله ته او چې کله دی الله نه مخستر شي د زړونو به الله نه یریږي او کوم مصیبتونو ته رسیږي او باندې صبر کوي منځ کوي او مما رزقناهم ينفقون
کوم شی موږ تیر کړی دي کنه د هغه نه خرج کوي د هغه په خرج کول کې هیڅ قسمه بخل وغیرہ ټینګښت نه کوي هر څه په خلاص زړه سره خرج کوي ولذي کې الله رب کریم فرمایلی دی والذین یتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون چې د الله په لاره کې هغه خلک خرج کوي کنه چې صحیح مؤمنان او زړونه الله نه یریږي ځکه هغه ته د پته سبب الله تعالی ته مونږ پیشي کیږي الله سره وګورو او الله به مزون ته ودرئ نامدا شي ته خلک چې چا دا یقیني سبب قیامت رضی الله سره مخامخ کیږي خامدا خلک په خېګړو کې ډېر شین شي په خېګړو لاره کې خرج کوي او خېګړو طرف ته مخ کیږي او سبقت ورکی کوي والذي کې الله رب کریم ارشاد دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم دا آیتونه ختم کې نازل شو چې کله حضرت ابوبکر صدیق صاحب دیلیو چې دین آباد وزم استخ و غیره باندې دا خرچانه کوم چې کومه ماخیر باندې کوله اصل کې خبره ده چې هجری کې غزوه بنی المستلق کې عائشہ بیبي هم پیغمبر اسلام سره ور سره وکړه چې کسون واپس یې کې روان شو عائشہ بیبي پتی شي و بیا صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنہ ځن سره وروستلی و هغه دی وجنه منافقینو ډېر پروپاګاندا کړی او پاکي ځنه ساده بھولې بھالې مسلمانان پکې انجان شامل شيو لکه مستح صاحب شو حمنا بنت جحش و حسن بن ثابت او د مستح دی ابوبکر صدیق صاحب په کفالت وغیرہ کیو پرورش به کو دی باندې به خرج کول څه کله دی دا خبره ابوبکر صدیق صاحب توارث دي چې دی خلک پکې شامل کړي دا نو په دې باندې ډېر خپه شولو بیا او به د ویل چې زب دینه بعد مستح باندې نه خرج کوم ځکه چې دی مولور باندې د تهمت لګولې شو دا پکې شامل ده الله تعالی دا آیتونه به نازل کو چې نه تاسو کوم خلق د فضل ولدي معنا دین په اعتبار سره اعلی درجه ولدي بزرګي ولدي او په دنیا اعتبار سره الله ته وسعت ورکړه د کوشادګي الله ول ورکړي دا هغه ته پکور د قسمونه ماخري بلکې رشتہ دار خلق شو مسکین شو مهاجرین شو دوبنه د خرچي وکي او کده شي ته غلطي چونه شي در گذر دی وکي مفید وته کی تاسو نه غوړې شي الله ته مفید وکي نو تاسو ضروري ده به تاسو مفید کې الله به معاف کی الله مفکون که رحیم ذات ته نو وګوره په دې کې هغه خال حکم دی وسعت ولا خال دی انا هغه ته دا خبره کړې د ستاسو به دي خبره نه لوس ورسته نه اخلي لکه یو سړی دا د تپاتې شو دا لوري مړ دا وړه بشي دي مثال يرونه دي خوريونه دي سړی سره پوت شي کله کله غونه د سی غلطۍ کې دل شي ساغه دی واجنه د مموتر یا وغیرہ ورونه وته وي واړه ورورته استخمو ته وړو کا پاتې شي دومره مدر باندې تکلیفونه وکړو کنه نبات تخت تخپیو بوسه زون تخپل غامي کو دین آباد ته د څنګه دک مو در سوال غوړي دا شي ته دک ته څنګه رسول شي نه الله فرمایي کده شي ته غلطي ونه وشوه نه غلطي ضرور د انسانانو نه کیږي نو تاسو دې کې څه کوي موفي کوي دې موفي نه کور اخلي په موفي سره به الله رب العزت دې تاسو موفي کوي بل ځکه الله تعالی فرمایلی دی قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين چې الله تعالی زنه بندګانو ته رزق ډیر ورکړوي ډیر وته ورکړي او زنه د پر د رزق تنګ وي یعنی هغه سره پیسې کمی وي خچ کوم شین تاسو خرج کوي کنه د دې بدلا بالا ته پورا در کوي هیڅ کمای ورکی نه رسی زکه الله تعالی بهتري روزي ورکون کدا الله تعالی ته دا ډیره خوخی چې بنده خرج کوي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې آیت په باره کې د شیطه فرمایلیو چې کا تاسو کومه خرچه په خپل اهل عیال بچي خزبنه سوا کوي چې سره پور کې نه کنجوسی ور کې نه
نو دا هم د الله په لاره کې شمرل شي، دا د سوی لکه د الله په لاره کې شمریږي. نو دا مو دپاره صدقه ګرځي. صدقاتو کې یو دا قسم ده، صدا یوه ضروري صدقه ده که نه، د ښځو بچی وغیره نفقاسې سړي باندې ضروري دا صدقې نیول شوي دي. نه ځنه خال کور کې به دا خبره کوي څه راوړو درته راوړو بس خورئ د ځان مړوی نور څه خمارې ولا نه یو ټول عمر مو در باندې وخړلې په کور مو رانغلی. دا شی ته خبرې ډېرې بېکاره دي، ځکه چې د څومره تا خرچ کړي دي په بچی باندې، ښځې باندې، اولاده باندې، دا صدقې کې شمرل شي. ته نیات ورته ویلې نه سې کې نیات صحیح که دا ټول شیان صدقه دي، هر څه ته صدقې کې لیکل شي. پس ځان باندې بوج یې ما ګڼه چې دا څه غام درته خدایه که دا در ناجي ته وره کړې وه چې ته ختم کړې واله کې بچي غوښتو یې مخې که نه، اوس یې بچي دي، اوس ورته خفه ده چې خدای ته ټول ګوډ لړ چیت کړي چې ته ونه بېغامه شه. نو دا شی ته خبرې ډېرې سپکې لاګي، ځکه چې د کوم شی دا راوړي د ځان ته بینک بیلنس جوړوي. دا سړی بچي صرف دومره پیدا شو چې خېټه یې ضرور ډاکه شو دنیوي اعتبار سره، هغه ته نور اخروي پیدا نشته، اخروي پیدا د خپلور وګټله. د دې ولا بینک څه د اکاونټ د نیکۍ نه ډکېږي، یو مخې ورلګیا دي د نیکۍ جمع کېږي دي کې. نو ځکه دا شاید مو بوج ونه ګڼو، بلکې دا ځان باندې کومه روټۍ مو خورو که نه، دې کې مو عبادت نیت وکړو. چېرې د کوم شیان مو خورو دا صدقه ده، په ځان باندې صدقه وکړه، خلک یې ځنه په ځان صدقه وکړه. دومره ځان باندې د ویلې ټینګه کړې ده، ښه پیسه د سره ده، تو اوس ګوډې کې ناڅې بازار ته په خپو سې ویلې چال څه د ازما خود برابر یې هرې د 100 روپۍ شوی بچت شي ویلې بچت کوي، خو په ځان لږه صدقه وکړه، راحم وکړه. دومره تکلیف ویلې ځان ته هېر کړې، په ځان نه صدقې کېږي که نه، ځکه د نفس د ډېر ما کمزوره کوه، غریب باندې لږې خوره، دې کې ته ثواب میلیږي. دا تو دپاره نیکۍ شمرل شي، په شرط دي چې د کوم شی خرچ کوي په دې کې ګناه نه وي او اسراف نه وي، دا صدقه شمرل شي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام نه دا خبره نقل کوي چې کوم سړی شرعي نفقه خرچ کوي، کومه دې باندې نفقه رسېدي کور، نه الله تعالی به دې ولا ثواب ضرور ورکوي. ها دا شی ته کېدل شي که یو سړی په تعمیر کې کومه روپۍ خرچ کړي دي ثواب نشته، یو سړی د ښه بنګله جوړوي دي ثواب نشته. داسې دنیوي شیان دي لکه ته خو کور شته برابر بیا یې ور ډیکوریشن کوي، میاشتې بعد شونې ګلونه هېر کوي، میاشتې بعد شیشه کوي رنګونه هېر کوي، دي ثواب نشته. دا همداسې شیان دي. همدا شی ته ګناه کې چې شی خرچ کړو دي ثواب نشته. څومره تعمیرات ته جوړی دي کې ثواب نشته، مارکیټونه جوړی کار شی جوړی، خو کومه خرچه به ونه کوي هغه بیا ثواب شته ده. نو د خرچ کولو کې څه ده، هېڅ کله کنجوسۍ نه دي کول پکار. او علماو خو دا مسله لیکلې ده که نه، یو سړی د ښځو بچی دپاره به دا څنګه نفقه خرچه راوړي، دا سړی د ځان حیثیت ته وګوري. که دا غریب سړی ده، د غریب سړي غونې خرچه به ښځې بچی ته هېر کوي. ښځې ته نه ده دا ضروري چې بیا څه کوي لیلی خوان تنګوي، او ښځې ته دا ډېره باده خبره چې څه شي خبرې کوي. موږ کور پرې پړوسي څه دی، هغو ښځې خو ډېرې خوشحالې دي، هغو خو د داسې شیان خوري، هغو د داسې شیان خوري، هغو سره ځان ما سموازه که تاسو ول ځان ته وګورئ تاسو څنګه یو، هغو سره ځان څنګه سموایو. چونده خو ته نه ده په کور چې واسیانو سره خپې وترپوي، ځکه واسیانو بېله درجه ده، چونده خو بېله درجه ده. نه دا شی ته څو کمزوري درجې سړی وي که نه بل سره به ځان نه میچوي، دینه بس بیا سړي تعلقات خرابېږي چې بل سره ځان میچول شروع کړي، ضرورت نشته. که د ټوله دنیا وچاته د ورکټیټون بچي ته سارو غریبانو اندې دپاره ښه پیدا کړي، زمیختې دي ټول، چوګې ورکټیټ پیدا کړي، چوګې ورکې طاقتور پیدا کړي، چوګې کمزور پیدا کړي. که ټول کمزور یې بیا خبره خرابېده که نه. نو ځکه علما فرمایي که غریب سړی ده، دا د غریب سړي غونې خرچه به ښځې ته راوړي. او که دې ښځه کړې د مالدارې کورنۍ نه که نه، نو دې ښځې ته دا نه ده جایز داسې خبرې خاوند ته ووایي ورک شه بې خمارې شیه، هېڅ د 2 روپۍ سړی نه یې، تو کور کې چې شی نه میلیږي، له یاده چې تو سره خدای رشته کوله، الله مې د نظر ورکه که دا شی ته خبرې د ما کوي. دا خبرې چې شته د وکي که دومره دې خرچې ته شو کې پلار کله نه ځان ته راغوړي، ځکه چې پلار کله سره پیسه شته، اوس خاوندو سره میچوي که څه د غریب وال به هم پام کړه وه، اول به هم پام کړه، ځان به سره هله بیچ کړه ټچ کړه وه. بل دا چې خاوند درمیانه پیسې والا سړی وي،
نو درمیانه پیسې ولا سړی بیا به د درمیانه نمبر خرچه وروړي ښځې بچی ته داسې به نه کوي ښه روغ واسې رسېږي غریبانو غو نشیانې وروړي دو خو بیا خاوند ظلم ده ته واس رسېږي غریبانانو سره ځون بربری څنګه ورته ښځې یې ښه شاویل نه راوړي پلنکي کور ولا وګوره غادي نه راوړي مصیبات هم دي کې جوړ شوی طرف نه ښځې روبونه خرڅوي سیو حالات شي بل طرف نه بیا خاوندان ظلم کوي نه انصاف سره چلېږي تحریک انصاف چلوئ هر ځای کې انصاف جوړوئ خلکو ته انصاف ښایي ظلم زیاتی نه ده پکار که خاوند یې کمزوري ښځه ورسره خوله ماوي که بیا چې شي خاوند صحیح ده برابر ده درجه کې بیا ښځې بنې په زوره بنې هغه شیان خو ما خوري که نه هغه غریبان خال خوري که بیا خاوند شه ده یا ښې درجه کې ده ښه پیسه ورسره ده بیا خو ته دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے خاص زړه دې کولولی سره چې کې خرچه کی خرچه د خاوه کی ظلم زیاتی ما کوي نور خلکو سره ځون ما می چې نور خلک داسې کې نور خلک پرېږده خلکو سره تو څه کور ده تو ځون سره کور ده تو سره ښه پیسه شتو ښه مزیدار شیان راوړه کور ته بخل ما کوه کنجوس ما کیچوس ما جوړېږه سمش چای کې پروت وي هغه خولې ته چای سوا در دې پر کوم چای ښه څه که نه وزر پرې دا ضیاع نشي دا به لږې وځو دا شی ته کور به نه کوي کنجوس سړی الله نه خوښوي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام نه د ارشاد نقل کوي پیغمبر علیه السلام فرمیلی دي هر څه به ټیم کې الله پاک دوی فرشتي مقررې کړي دي هغه دعاګانې کوي ځینې حدیثونه کې راغلي مې د سترګې سره خیږي دوی فرشتي ورسره راخیږي ایوي فرشتي دا ډیوټۍ دا وظیفه یې لګېدلې ده هغه دا دوا کوي چې خدای پاک کوم خلک زړه سره خرچ کوي پیسې خرچ کوي په بال بچ باندې په اولاده باندې ښځې باندې کور باندې هغه ته نورې ورکړي خدای پاک برکت ورته واچوي ورکړي الله پاک نورې وسیلې ورته جوړې کړي الله پاک ورته لارې کولو کې بان تالې ورته کولو کې بله فرشته دا شی ته خیرې کوي چې خدای پاک د کوم خلک جیب باندې پولیس څه ودروي صندوقه ته 1 کیلو تالې چولی 1 کیلو تاله چای ورته دومره څه ضرورت 1 کیلو تاله چای هغه ته خیرې کوي چې الله پاک دا کلفونه یې موت کړي دا څنګه کلف یې چولی دا خو ماتېږي نه بټوي ته دومره کلک زنځیر چولی ټیکټ ونه نه راوځي رکشي ول خپل حساب اسمه مو یاري دوره کلک زنځیرونه جوړ کړي دي دا به تو کله کولای عمر نه واخ کړو چې داسې خلکو ته خیرې کوي فرشته خدای پاک دې مول غار کړي خدای پاک ته سوړي پیدا کړي تی تابو کې د شی ته خبرې کوي او تاسو به دا اورېدلې پښتانه دا ډېر ناقل کوي څه دي سخي او د بخیل تی کنجوس مال یو شوندې خرچ کېږي دا ویلې سخی خیاسی خرچ کوي کنه صدقې کوي نه دا صدقې خو ته ډېرې بلاوانې ودروي کنه تو مال بیا نه ضایع کېږي او د کوم کنجوس مکیچوس سوي دی باندې خدای پاک آفات سماوي راولي اسماني آفتونو کې اخلي څنګه کله به بیمار وي کله به مقدمو کې وخت وي کله به جرګو کې وخت وي کله به نشاغله شوي کله به ته ډکوان راوتلی کله به والنجي کله به یو سوړه پیدا شي کله بل سوړه پیدا یو سوړه څه ګنډي بل او ته خدای پیدا کوي ویلې الله پاکا پویږي کانا سمای خرج کوه ودارېګا نه خرج کوي کانا مته طریقې به رسیدي او بسانه د نوې د سی وبوس یا الله د کریم زوت ته تقتور زوت ته حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د یې سموتوي پیرګي پیغمبر علی السلام فرمایل شي اسماء خ خرج کوه په زړه سره کله لک شوی دا په کلو زړه سره ير کوه لکه تنگ زړی سره ما ير کوه تنگ زړی سره او ډېر د سیما غنا په غنانې غناړي کې اور ځکه سسو ناکام شولې ځکه به د په الله شمور درکې لکه څنګه په شمور څه خرج کړي چې په شمور درکوي یا یمخې په شمور درکوي خودونه دا خبر نه دا مقصد نه دی یاري نن سړی لوړ بازار نه سبزی روړه سامان روړو دولی کل شي کپای کی زون سره سره مدور دور سامان روړي خو ګونو نشته کنه دا خو ضروری دی به خالی کور کې دا چې تو شاعر وړي 100 روپۍ زده 500 روپۍ کې روړو خځه ته ټوله دنیا مفت کې لاګي کنه شرار 1000 روپۍ شرار د څو کې ورده لکه نیم شاله کې واشولو خځه ته د شونو قادر نشته ځکه و خیرون یلی کا تاسو غوړې کنه سکور مخ و چلیږي پیسې بیا خځو سره کې ګدای ځکه څاغینه کله کله سره خلیل سبزی ته دوره لاګینن زړې ور بنې نه کېږي روپای بنې یره د خود دوره نه کمیږي یره د خود نه دوره کمیږي ندی سره غو ته به احساس ډېر خ پیدا شي بیا به غیړي ډېر نه ځکه کنه شکر ډېر لاله نه خرپي سمانونه ډېر نه خرپي بلکې سره به خوان ول لګ غام پیدا شي ساري یمو خوان ته ډېر تکلیف ده خو ډېر خوښ شون سړي زړه نه وځي جیب سره خالی کیږي
حدیث شریف کې راغلی دی پیره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلال رضی الله عنه کرا لوړ وازي چکاري والو نو وای کتلو سره د کجور د سي ډیرای غونیه خې د کجوري سوچې کشرا غوندي وړي پیغمبر علیه السلام نه تاسو کو داد څنګه خې دي اغویل سیندا ضرورت د پاره میخي دی رسول الله کجوري د اندا وږي تند لاګي سړی ته پیغمبر علیه السلام ته ویل ست دي دینه نه ډارېږي صدا د جهنم لوګای سبب یا وکسي اے بلال خ خرچ کوا دی عرش ولا مالک نه پدی ماړه رګستو بنه به کمای ورولی اخو ور کون کا زوت تسنګ استویر کای د سیما دیر کای کنه ما غای دیر کای پدی د شو ویل نه پیږي تی مو ملګری زی ته ملګری